أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دروجی مبارکہ او بہترین میاشت ده او د دې روزي اهم مقصد دا الله تعالی په دې قران کې دا ذکر کړی دی لعلکم تتقون. دا روزه دې د پاره ده چې تاسو تقوادار شئ، تاسو کې پرهیزګاری راشي. د دې اندامونو خپل پرهیزګاری ده. کله چې را جبه پرهیزګاره شوه ستا د جبې نه به مؤمن دردیږي نه، ګاونډی به دردیږي نه. حسن بصری ویلو زامنو ته بچو تاسو ته پته ده وایي دا جبه ټک ورګي او د جبې ټک دا داسې ټک دی چې د مار او د لړم په ټک په پناه وغواړې بیا. کله کله یو مجلس کې ستا په یو سړي خپه اوچته شوه، موقع کې دې راغې او تا هغه موقع نه فایده واخسته، معاف دې نه کو، ګړز دې پې وکړو، په حجره کې دې هغه بې عزته کو، د بچو ښځې رونو ترونو مخې ته دې بې عزته کو. دا تا په ده داسې ګزار وکړو چې د مار ګزار د مار ټک دپاره دم شته، دمګری دی. د لړم د ټک دپاره انجکشن شته. دا ټک کله کله دومره خطرناکي چې مور زوی ته وکړي نو نصیحت او وصیت کې ووایي که زه مړه شم وي دی به زما کټ تم نه راپرېږدی. دا د ژبې هغه ټک دی. لعلکم تتقون. الله فرمایي دا ژبه داسې که چې دا ټک نه ورکوي. د عربی یو شاعر وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسانو. وایي د تورې په ګزار چې ولګي ښه به شي، خو د ژبې په ګزار چې ولګي وي دا زخم نه ښه کېږي. نو عرض مې دا کو چې د مسلمانانو په دې زړه کې د تقوا اصل خبره ده لعلکم تتقون. او بیا تاسو وګورئ دا روژه دا د لوږې په صورت کې راوسته. د روژې تعلق د احساساتو سره دی. لوږې په صورت کې روژه ځکه راوسته چې ای مالداره دا کومه لوږه چې په تا باندې نن په دې روژه کې ده دا لوږه ستا په دې ګاونډي ټول کال تېرېږي. دا کومه لوږه چې نن په تا باندې ده دا لوږه ستا په غریب ورور باندې، ستا په مسکینانو یتیمانانو باندې ټول کال تیریږي. پتا چې کم نن دکھ او تکلیف دی دا دکھ ستا په ګاونډ کې ټول کال تیریږي. نو روژه د لوږې په شکل کې ځکه ده چې غریب سره سره مالدار ته هم احساس وشي چې د غریب حق ادا کا. دا احساس والا میاشت ده. او یاد ساته روزه ګوره صرف د دې نه چې خوراک او اسکاک نه دې ځان بند کو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو، حدیث د بخاری او مسلم د ابو هریره نه نقل له، پیغمبر پاک فرمایلیو من لم یدع قول الزور والعمل به. کم سړی چې د دروغ وینا او د ګړکپتوب نه منع نشو، د کنزلو نه او د سود نه او د انډرپلو نه او د چرسو د سیګرټو نه او د نشونه په دې روژه کې منع نشو، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. نو د ده په تش خوراک او اسکاک پرېښودو کې الله ته هیڅ حاجت نشته. الله څه کوي چې د خولې ته کولې اچولې ده، نه خوراک کوي نه اسکاک کوي. رب خدا غواړي لعلکم تتقون ستا ژبه پرهیزګاره شي، ستا سترګې پرهیزګاره شي، ستا زړه دماغ پرهیزګاره شي. کله چې روژه کې ستا اندامونه سم نشو،
کله چې روزه کې ستا ګاونډي حق ته ونه پیژن، کله چې په روزه کې ته الله ته رانږدې نه شوې، نو تش لوږه او تند تاله هېڅ فایده هم نه درکوي. نو دا احساس واله میاشت ده. دې خبرې ته ډېر سوچ پکار دی چې چېرته زما روزه برای انعام روزه نه شي، چېرته زما روزه هسې د عادت واله روزه جوړه نه شي. دې روزې میاشت کې د شپې الله ته ولاړه کوئ او ځان سم ستړی کوئ، ځان سم ستړی کوئ. بس دې کې ډېر غټ خیر دی. نن سبا دا تراویح او قیام اللیل دا ډېر لوی عبادت و، د الله پیغمبر به دا کو او ډېر شوق و، ټوله میاشت یې ځکه ونه کو و یسې نه در باندې فرض شي، نو 2-3-4 ورځې لږ ساعت یې پکې خپله حاضري وکړه، په جمع سره یې پکې حاضري وکړه. ډېر خوند په دې قیام اللیل کې. خو افسوس دا دی چې نن سبا مسلمانان هغه رکاتونه شماري، یو بل ته اشاره وي 12 شو، بل وایي ته خطا وې تا پکې خوب کړی 14 شو، 2 رکاته پاتې، یو پکې ګوټ نه آواز وکړي صلات وتر، بل ورته وایي ته ویښ یې. د دې حساب کتاب ټول دغه حساب کتاب دی. خلق شاته ناستی موبایل کې ګوتې وي، گیم کې چې امام رکوع لذي نو دې زر وي الله اکبر نو زر راشي. کله کله امام هم ورسره پراټ کوي، لومبي رکعت کې یو 3 آیات ووایي نو ځان سره وتړي، دویم رکعت کې د اول رکعت ازور وباسي. دا عبادت چې دې پسې خندا شروع شوه. چا ویلي دي چې ته 20 رکعاته خامخا تراویح وکړه، 20 رکعاته خو اډوې نه 8 رکعاته وکړه، یو 12 وکړه، خو داسې ښایسته وکړه او داسې مزېدار وکړه چې تا ته کتل خوند درکوي، چې څوک یې اوري چې هغه له اورېدل خوند ورکوي. دا څنګه تراویح دي چې د فاتحې پته پکې نه لګي، د سمع الله لمن حمده پته پکې نه لګي، قیام پکې نشته برابر، دارنګ قومه پکې نشته، جلسه پکې نشته، تورک پکې نشته، جلسه استراحت پکې نشته. دا تراویح نه دي، ته ترناوی وي، دې ته غوبل او تریشر وي. تراویح ویل دې ته دا منځ بې عزتي او بې ادبي ده. لږ وکړه، لږ عبادت وکړو، ښایسته وکړو، داسې امام پسې وکړه. په دې نټ باندې نن سبا د دې احنافو تراویح خلک راولي او د اهل حدیث د یو ماشوم تراویح راولي چې عوام یې ووري، یو خالي الذهن عوام هم وي واقع چې د اهل حدیث 8 رکعاته کوي خو ښه برابرې کوي، او دا نور 20 کوي خو هسې تریشر کوي، خوند یې نشته. نو عرض دا چې د عبادت سره مونږ ګپ ونه لګو، په دې ځان الله تعالی ته ورنږدې کړو. او د الله پیغمبر به بیا د شپې د عبادت پر صرف روزه کې نه کو، یزید ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره. پر رمضان او غیر رمضان دواړو کې به رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د شپې الله تعالی ته ولاړو. نو دا میاشت رمضان دا د احساس والا میاشت ده چې مسلمانانو کې احساس پیدا شي. وګوره دا په صحت والو باندې الله تعالی لازمه کړی دا. اشاره ده دې خبرې طرف ته چې د صحت په حالت کې روزه هم ونیسه، عبادت هم وکړه. هسې نه د شوګر تیز بیمار شي بیا به ډېر افسوس کوې کاش چې زما روزه وه. که د شوګر او د کینسر الله دې نه کړي د ګردو بیمار شي بیا به ډېر وی کاش چې هغه زړه ځواني وه او هغسې روجې به ډېر تلاوتونه کول، خو بیا به تا ته موقع نه وي. نو دا کم د صحت موقع چې رب العالمین در کړې ده دې کې صحیح رب العالمین ته ودرېږه او ځان وکړه وه. دا صحت غنیمت وګڼه مخکې د بیمارۍ نه. ډېر خلک داسې غواړي چې زه دې دا روژه ونیسم، ډېر خلک دا غواړي چې زه دې دا قیام اللیل وکړم، چا سره ځواني نشته او چا سره صحت نشته. نو عرض دا قرآن یو رخصت هم ورکړی دی چې کله بیخي سپینګیری دی، بوډا دی او کمزوری دی، وس د روژې نه نیوي، ده ته وایي شیخ فانی اخري ډیګرو کې دی، دې دې هم روژه نه نیسي. یو سړی داسې بیمار دی چې هغه بیماري ښه کېدو واله نه ده، داسې بیمار دی هم ګورې روژه نه نیسي. لکه شوګر چې د 300 نه بره شي بس دا اوس دی قبر ته وړي، داسې شوګر نه ښه کېږي. یا چې د 70 نه لو شي دا شوګر هم د پسه ونښتو دا ښه کېږي نه. د ګردو مریض دی دلم تنده نه ده، تور زیړي واله دی نو د دم د ګولې ټیم ټیبل دی دی خرابېږي. داسې بیمارانو دپاره الله تعالی فرمایي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. چې کله بیخي سپینګیری دی او د
ځوانه ظاهره خبره ده، هیڅ قسم احتمال نشتا. یا داسې بیمار دی چې د هغه بیماری نه خکېدل نشتا، نو داسې بیمار د پاره د عبد الله ابن عباس صاحب د تفسیر مطابق دا آیت منسوخ نه دی. وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، دې غریب لا او دې مسکین لا د یو روزه په سر باندې طعام ورکیا بدد د پاره فدیه شي. نو عرض دا دی یو داسې بیماری چې ارضی بیماری لکه ناسا پر فراخ درد راغې تیز تبه دی رااله دې کې روزه وخوره خود د دې فدیه نشته، دا ورستو قضا راړی. او یو داسې بیماری ده چې تر مرګه پورې ده لکه مار ته وي شوګر، یا داسې عمر ده چې واپس د ښه کېدو احتمال نشته لکه ډېر بوډا، نو دې داسې وکړي چې دې به فدیه ورکوي. اوس دا فدیه یو مد دی، یو مد. حدیث ته عبدالله ابن عباس صاحب کې راځي یو مد نن سبا ته نیم کیلو او 10 ګرامه جوړیږي. نیم کیلو او 10 ګرامه اوړو دا لکه د یوې روزې فدیه ده. نو چې ټول راجمه کې 14 کیلو ته نه جوړیږي. 14 کیلو د 150 روزو یا احتیاطاً 20 کیلو ورکنو دی کې به صدقه م راشي ان شاء الله. دا 20 کیلو اوړه چې ته ورکی غریب ته مسکین ته ګوره مالدار ته نه، نو دا ستا د 150 روزو فدیه شوه. انس رضی الله تعالی عنہ به داسې کول ګوره دې کې 2 طریقې دي. یو طریقه دا ده چې اوړه ورکا او په لګه لګه ورکا، مثال د 500 روزو ورکا بیا د 500 ورکا په مزه مزه. یو طریقه به انس رته نه دا څه کوله چې آخري رمضان بشو آخري روزه نو 10 مسکینان دا به راو غختل، مالدار نه مسکینان غریبانان او 10 واړو ته په یو ټیم طعام ورکو خوراک به پیوکو، بس دا د 10 روزو د 10 مسکینانو د لپاره فدیه شو او دا ډیره بهتره او خسته خبره ده. او یاد ساته ځنې خلک داسې کوي چې پیسې ورکوي په فدیه کې، دا غلطه طریقه ده. دا د ځنې خلکو اجتهاد دی. عمر ابن عبدالعزیز صاحب امام بخاری خپلم دا د اجتهاد کې خطا دي. الله او رسول الله دا شریعت چې په مونږ لاګو کړی دی هغې ښه پوهېدل. د ځنې خلک وایي یاره په وړو به څوک څه وکړي، یا سړیه نو چې یو نیم کیلو شي او 10 ګرامه شي نو دې نه به پیسې سوره جوړې شي، په پیسو به ته څه بنګلادیش پاخوا دېخوا کې. دا خو هسې خبره ده، د دې پیسې هم دوره نه چې څه پکې، خو ته د حدیث په ظاهر عمل وکړه. پیسې مه ورکه همدقه فدیه ورکه، مسکینان راجمه که روټۍ وله ورکه، خبره ختم. یا دغسې یو مسکین ته اوړه په حواله که 1/2 کیلو او 10 ګرامه. نو عرض مې دا کو چې د بیمارانو ته هم الله تعالی د روزه کې دا یو ښه مقرر کړی ده. او یاد ساتئ یو داسې بیمار دی هر بیمار باندې ګوره فدیه نشته. هغه ښځه چې هغه ماشوم لپی ورکوي او ماشوم خرابیږي روزې سره، ځکه چې دا ښځه روزه ونیسي نو د دې په تیو کې پی کمیږي. یا هغه زنانه چې حامله ده په خېټه ماشوم دی که دا روزه نیسي نو دننه ماشوم ته تکلیف رسی، نو د پیو والا مرضعه او د ماشوم والا حامله زنانه یا عام بیمار چې ناڅاپه تبه او ټوخی شو غاښ درد شو ته تکلیف کې ته روزه وخوره بالکل، خو فدیه به ته نه ورکې. بیا قرآن فرمائی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ته په سفر باندې روانه روزه وخوره خو بیا په فدیه نه خلاصېږي. فعدة من ایام اخر، دا ورځې شماره چې فارغ شي نو بیا به د دې قضا راوړې. دا د ځینې صحابه و اجتهاد و چې حامله او مرضعه دا د فدیه ورکي، لیکن د عام نصوص سره دا خبره موافق نه ده. لہذا دی به قضا راوړي د یو روزه چې خوړلې ده نو وروستو به یو روزه راوړي. دا فدیه د هغه چا دپاره ده چې بیا هغه د روزې نیولو وس نه لري. دې کې ډېر خلک خطا کېږي نو دا خبره ذهن کې کېدی. نو عرض مې دا کو چې الله تعالی د رمضان المبارک دا میاش دا د خیر میاش ګرځولې ده. او ګوره حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د روزهدار دپاره 2 خوشحالۍ دي. للصائم فرحتان، روزدار له 2 خوشحالۍ دي. یو خوشحالي دا چې څنګه دې ماښام دا ګیلاس خولې ته کړي د داړه خوشحاله شي، دا خو یو خوشحالي د دنیا دا. فرحت عند لقاء ربي، یو ورځ به دا روزدار د رب سره ملاویږي والله به ورته ای روزداره راځه او زما جنت ته په باب الریان باندې داخل شه. وایي دا ډېره غټه خوشحالي په روزدارو را روانه ده. غټ اختر ګورې هلته دی چې کله روزدار خو چې ګوره صحیح روزه دا نه چې بوډا سړی د روزه ونیسي او ټول رضا بیا ته کنزل کړي.
دا ګوره د بوډا روزه نه ده چې د روزه نیولې ده او ټول ورځ دکان کې بلار کې جګړې کوي. دا ګوره روزه نه ده چې ټول ورځ د واړه تنګي کونټي د راغستې رکل واړه غروي یا د چا چرګان دی به مخګړي چې دا مونږ ورولې روانې کوي. نه په مزه سره غاړي چې ته پیکه جوکا چې ته په نت کې څه بیان وره یہ سټو وخت ہوتے لے چې ته د شیخ امین صاحب سیرت راواړه وټول راځي اوره پتا به روزه ډېر خپلې تیرې شي قرآن تلاوتونه وکا. دا نه چې جګړې دي او جګړې دي جګړې د جګړو والا لپاره روزه نشته بلکې حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي چې تا سره څوک جنگ کوي نو ته ورته ووایه چې ما د رب د پاره روزه کړې ده ما سره جنگ مه کوه. دا د صبر میاشت ده. او بیا روجمات کې الله تعالی د لذت اخی ده او د روجمات په دعا کې د خبره خیال ساتي. سننو ابي داود کې روایت راځي 2357 کې د الله نبی چې وکړه روجمات کړه نو به فرمایل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ تند لاړه وابتلت العروق رګونه تازه شو وثبت الاجر ان شاء الله او که الله غوښتلی نو آخرت کې به اجر هم الله راکوي. دا دعا صحیح او قوي سند سره ده په نسبت د هغې چې خلک وایي اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. دا ابو داود په مراسیلو کې ذکر کړی ده د دې سند ډېر کمزوری دی نو ښه دعا ده د تاسو زده کې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دا دعا د روجمات نه بعد وای د ډېر زیات خیر ده ان شاء الله. نو عرض مې دا کو چې روجا د صبر میاشته او روجا په دې کې خپل ځان رب العالمین ته په صحیح معنی باندې نږدې کول غواړي. مسلمانانو نه دا میاشت ډېره عجیبه لړۍ شي د الله حبیب به دا طریقه او د شعبان میاشت چې براله د رمضان المبارک نه یو میاشت مخکې د الله پیغمبر به د بیبیانو سره تعلق او گپ کم کو. ډیر د خلکو روابط به کم کړل لنګ مبارک به ټیټ کو وشتد معذر حدیث کې راځي او جمعات له به ټیم زیات کو د مخکې نه به تمهید تړو وی د رمضان میاشت را روانه ده چرته درانه په غفلت کې تیر نشي. تاسو نن وګورئ څومره خلق دي چې سوره پیره په د رمضان المبارک میاشت رااله خو د په دې کې داسې یو عمل نه دی کړی چې د زړه په مطمئن شي چې نن زمانه رب رضا شو. حسن بصری سے سخته ګرمۍ کې روان دی او ډېر غټ مزل یې کړی دی او په یو کور کې د جړه आवाज راته. حسن بصری وروټکاو چې د کور سړی دی روزي چا ورته وویل چې دلته سړی په جهاد کې شهید شوی دی او ماشومان لوږې اغوستي دي ډېر تکلیف کې دی او د مور له چل نه ورځي چې دا واړه په سر اوس وایي حسن بصري صاحب دې زنانه ته وایي چې ته یو طرف ته شه خپله هغه تیله یې راواغسته او ځان له د روجماتي دپاره مایې سور کړی و چې زه به سفر وکړم نو بیا به دا مایې وخورم او د کجورو نه یې رس ایستي و ماشومان یې راغونډ کړل هغه رس یې په ټولو باندې تقسیم کړل ماړه یې کړل بیا یې هغه مهي نه لشې لرې کړې په خپلو لاسو باندې هغه ماشومان ماړه کړل او هغه جړه او د چغې هغه حالت ډېر زیات کنټرول شو چې کله هغه حالت کنټرول شو دی روانېدو نو دغه ټیم کې د زنانه ورته آواز وکړو وی ای زما د الله د پاره وروره که زما د پاره در سره د خوراک څه وي نو هم ما ته هم څه پرېږده. حسن بصري صاحب وایي چې ماشومان یې دومره وږي شوي وو چې هغې هغه سړن وړی او هغه مایان او هغه لشې هر څه وکړپول وایي په دغه ټایم کې ما سره هېڅ نه و وایي دغه ټایم کې زما د خپې ما سره نه تللی چې زه څنګه لاړ شم او دا جرأت مې هم نه شو کولی چې ما دې ښځې ته آواز کړی وی چې ما سره نور څه نشته. وایي په دغه ټایم کې زما د زړه کې او د دماغو کې یو آواز او یو تصور را پیدا شو چې حسن بصري ته د سره احساس خوند کوي ورکولو واله زه یم دا کوم احساس چې تا سره راغی په دې احساس باندې الله تعالی ستا بخښنه او ستا مغفرت الله تعالی تا ته وکړو نو تا د احساس میاشت ده. څومره د جړا مقام وي چې یو سړی کړایان او اعلی اعلی خوراکونو سره روژه ماته کي لیکن د ده په ګاونډ کې
د د غریبانان د د رونه د تر زامن یا د گاوند والا خلق اغي په دې تمه باندې چې د جماعت ټیم راشي مونږ به سخرو. دا احساس چې په روزه کې به مسلمان کې رانغی پته د دې خبرې لګي. حافظ ابن القیم رحم الله علیه چې د یو روزه الله نه قبول کړي. اوس چې په دې خبره باندې ځان وتلی نو تاسو سوچ وکئ چې څومره زیاتره تاوان مقرر په مونږ باندې چې ګوره د رمضان المبارک دا عبادت الله داسې مقررول شو چې خبرې به نه کوئ. دا عبادت د روزې الله داسې مقررول شو چې ګرځېدل به نه کوئ. دا عبادت الله تعالی داسې مقررول شو چې ټول به خرچې کوي خپل ټول مال به ورکوي. دا عبادت الله د لوږې په صورت کې ولې مقرر کو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه کتاب الصوم کې وی دا عبادت الله تعالی د لوږې په شکل کې ځکه مقرر کو چې مالدار ته الله تعالی خی چې کوم لوږه پتا صرف نن پر روزه کې رااله ستا گاونډي او ستا غریب ټول کال په دې لوږه کې دی، نن تا ته تکلیف دی ته نشه برداشت کولی نو ستا گاونډي ټول کال دا تکلیف څنګه برداشت کوي؟ دا احساس چې مسلمان ته راشي نو تاسو په الله یقین وکړئ چې دا احساس کلونه روزې خلکو تیرې کړې. د چا چې مثال 15 کاله ژوند دی نو د کم از کم 50 کاله کني 45 سال به د روزې نیولي، 45 پیرې 45 میاشتې. لیکن تاسو وګورئ دې مقام ته مونږ نه رسولو چې په مونږ کې احساس پیدا کی او دا د روزې اصل مقصد نو چې کله مقصد سر ته نه رسیدو بیا خو کارو نشو کنه. علامہ اقبال ہوئی جس کیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر ہوشے گندم کو جلا دو. یو پټی ډیر خپل فصل کو خو باغوان د بگیس ملاونی شو داسې خپل فصل نه دی باغوان د پیدا وشو نو ډیر خپل روزه دا ډیر عبادتونه دي خو چې کم اصل مقصد چې تا نه پر رب رضا شي تا هغه مقصد حاصل نشو نو بداس روزه سکه د چا د پاره خوا تا ته خو هیڅ پیدا درونه رسیدا. نو عرض مې دا کو چې ځان کې د احساس صفت پیدا کول چې دا روزه کې د خپل غریب ورور د خپل یتیمانانو کندو مساکینو دا احساس په ما او تا کې راشي بس دې روزه ته کمال تر رسوله چې کله پکې دا احساس نشتا ته په روزه ماتي کې صرف خپل دسترخوان او خپل پلیټ غم کې دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د یو ډېر لوی خیر د محرومې او دا د دې خیر د محرومتیا به یو رستا د ډېرې لوی جړه سبب وګرځي. الله تعالی دې وکړي چې زموږ روزه په خپل دربار کې قبول کړي. بیا دا یاد ساتئ د روزه کې به ټول عملونه هغه څه کې څنګه چې د الله پیغمبر کړي دي. ډېر خلک وی ویره دا وابیان علی حدیث او دا غیر مقلدین چې دي وی دې بیٹه به روزه ماتي وای دې ډیر لیټ کوي دې ډیر د وخت کوي الکه مونږ روزه د وخت نه ماتو ته ډیر لیټ ماته. انصاف دا دی د الله پیغمبر فرمایلیو او صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغلیو روایت د سهل کې راځي د الله حبیب فرمایل لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطره. دا خلق چې ترکمه ذرو جماعت کوي دی ډیر خیر کی او دی ډیر کامیابی کی. د الله حبیب فرمایلی دی چې روزه لګ زر ماتوي. څنګه ماتوي؟ کله چې د نور آثار ختم شو نو د شپې راتلل خو ماسخوتنی دغه ټیم پورې روزه نه د نور آثار او رڼا چې ختم شو بس دا د روزه ماته بهترین ټیم دی. بل روایت د عمر صاحب کې راځي اذا غربت الشمس افطر الصائم. د الله حبیب فرمایلیو چې کله نور وګرځیدو روزدار د بیا ایثاریږي نه دی خپل روزه ماتي. دا ډېر غلط اعتراض د جیر دی بیٹه مر روزه ماتي نه دا صحیح ټیم د چکل د نور آثار ختم شو بیا د روزه ماته کا بانګ ویل ولې ضروری نه دی. د سلف په دور کې دا شی څوک نو چې ګناګي د بانګ د انتظار کړي او په بانګ د روزه ماته کړي. د ابو هريره عنه روایت امام ترمذی ذکر کړی دی چې رب العالمین فرمای احب عبادی الی اعجلهم فطرا. اغه بندگان ما ته ډیر نږدې دي چې هغه روزه ماته لږ زر کوي. دا ډیر چې لیټ کوي وي زه خبره یقین تر رسوم د دې خبرو ته الله نه پابند کړي. دا ډیره تیار را استلو دا روزه لیټ کول دا زمواري پتا الله او رسول الله نه دی. نو دا دین ته خپل عقل موافق ولې چلے چې الله او رسول الله دا بوج پتا نه دی ته پسان باندې پزور ولې راولي. او دا غرنګي ابو داود او ابن ماجه کې روایت د ابو هريره کې راځي لئن اليهود يؤخرون دا د يهود عملو چې روزه ماته به ډیر لیټ کو
او ابن مسعود صفت رسول الله په دې وجه باندې کړو چې يعجل الافطار ويعجل الصلاه، زر جماعتي کی او بیا ډېر ټیم نه اخلي منزلم ځان په ټیم را رسي. ځنې خلک زمونږ د احناف رونه نه دي، د دیو به کمه یادې دی د ماښام په کوجه کې بانک چې ماښام څوک وایي که نه نو بانک والا لاسب ته نه راغلی دی باباجي صاحب ورپسې اقامت شروع کړي. دا ډېره غلطه طریقه ده. د هر اذان او د هر اقامت منځ کې صحیح حدیث کې رسول الله فرمایلو د هر اذان اقامت منځ کې 2 رکعاته نفل دي کوي. دی دغه ټیم نه ورکوي، بس وي دا ماښام ډېر لږ ټیم دی او په روژه کې د دې ماښام ډېر غټ وسیع شي، خوراکونه کوي تر دې چې بیخي تیاره به په نظر باندې راشي او ماښام نه کوي. نه، مناسب رو جماعت وکا او بیا منځ وکا، د هغې نه بعد بیا ځان مړوه. دا ماښام ټیم دومره بیا ملیټ کوه چې بیخي ته 20 منټو ته او نیمې غنټې ته ورسې او د هغې نه بس منځ کې دا خو بیا ماسخوتن داخلېږي. نو عرض مې دا کو چې مسلمانان دیو به روجه د خپل عقل موافق نه کوي او ځینې ګناهونه زموږ نه کېږي. په جومات کې دا اعلان کول چې ګوګو په جومات کې وغږېده د مجوسو طریقه ده. مسلمانانو د پاره په جومات کې د ګوګو आवाज لګول دا د جومات هم بې عزتي ده او دا د شریعت اسلام هم لویه بې عزتي ده. بیا ورپسې اعلان وشي پاسه پېشمنۍ دی، د هغې نه بس بیا اعلان وشي بانک ته 10 منټه پاتې دي. دا ټولې طریقې خلاف شریعت دي. په اسلام کې د دې هیڅ ثبوت نشته. بیا نن سبا خو الارمې دي، هر سړی د سیکنډ الارم ځان ته لګوي. په کور کې هر سړي سره موبایل دی، هر سړي سره خپل الارم دی. د دې خبرو ضرورت پاتې نه دی. او چې کله ضرورت نه دی پاتې نو ته ولې هغه عملونه کوې چې هغه قرآن او حدیث کې نه دي ثابت. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ دا روژه په داسې انداز باندې تېره شي چې دې کې زمونږ رب العالمین رضا شي. او آخري خبره بیا دا وره، قرآن وایي دا روژې فرض ځکه دي لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار شئ. یو معنی حافظ ابن کثیر دا کوي چې تاسو د جهنم د اور نه بچ شئ. نو دا روژه په قدر باندې تېرول او احساس باندې تېرول او دا زړه کې راوستل چې یاره زه به د خپل غریب سره امداد کوم چې څومره مې وسي. حدیث کې راغلی دي که ستا بس بالکل وس نه که نه اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد به جیرانک. که هیڅ وس دی نه نو ته چې کله کټوی کې نو یو پیاله شرویا اوبه پکې دې دپاره زیات که چې دا به خپل ګاونډي له ورکم. دا غټه د احساس خبره ده. نو چې کله تا کې دا احساس پیدا شو نو دا روژه ستا یو داسې ریویژن شو د اعمالو چې انشاءالله دا به تا خیر ته رسوي. رب العالمین دې زموږ ستاسو دا روژې په خپل دربار کې قبول کړي. هذا وبالله التوفیق.